او د باطلو د یو بل فریب د بل یو مکر فراډ دا په زندګي کې نه ویا چې د متقدمینو په کتابو کې چې په کوم ځای کې اصحاب الحديث یا آل الحديث دا مقام مدح کې واقع وي د تعریف په ځای کې واقع وي د دې تعریف شوی وي د اصحاب الحديث یا د آل الحديث بیا د دینه دغه د خپل ځان غني دا وایي چې دغه نه مونږ مراد او چې کله دغه الفاظ اصحاب الحديث آل الحديث مقام زم یعنی په داسې مقام کې واقع وي چې هغه تعریف نه وي شوی د هغه برایي بیان شوی وي د هغه غلطوالی بیان شوی وي بیا دا وایي چې دغه نه مونږ مراد نه بلکې طالب الحديث مراد دی او دې ته پته نشته چې طالب الحديث نه څوک مراد ده بلکې چې کوم زور دور ده پاکه اهل حدیث هغه خلکو توای طالب الحديث آل الحديث هغه خلک چې هغه کې 15 شرایط وي اول شرط دا ده چې هغه کستا په زرګونو احادیث یاد وي دوم شرط دا ده چې هغه ټول احادیث مني دریم شرط دا ده چې هغه په احادیث باندې عمل کوي او څلورم دا ده چې هغه تقلید هم مني پنځم هغه چې هغه د بزرګانو احترام او ادب هم کوي نن سبا چې کوم غیر مقلدین دي دا ځان ته اصحاب الحديث آل الحديث وایي خدا په زرګونو احادیث هم نه دی ورته یادي احادیث مني هم نه احادیث باندې عمل هم نه کوي او داسې تقلید هم نه مني او د بزرګانو احترام او ادب هم نه کوي د ځان ته اصحاب الحديث وایي د ځان ته اهل الحديث وایي نو ګوري الحديث دا مطلب دا چې په هغه کې د 15 شرایط وي نو اهل الحديث اصحاب الحديث دا چې کله مقام مدح د تعریف په ځای کې واقع وي بیا دی وایي چې دغه موږ مراد د غیر مقلدینو یو عالم دا د غنم د عبدالرحمن منیر غیر مقلد دغه یو کتاب لیکلی دا حقانیت مسلک اهل حدیث په دغه کتاب کې دا لیکلی دی چې دا مونږ ته د اهل حدیث لقب دا د کوم ځای نه ملاو شو مونږ ته څنګه ملاو شو بیا دا خبره چې لیکلی دا په دغه حدیث دا حدیث په دغه ځای کې د مستدل جوړ کړی دی حدیث تاسو ته بیانوم او دا وایي چې ګوره په دغه حدیث کې د اهل حدیث لفظ راغلی دا دغه نه مونږ مراد نعوذ بالله حالانکه دغه نه دا مراد نه دي بلکې هغه اهل حدیث مراد چې کوم ما تاسو ته شرایط بیان کړل خو غیر مقلدین وایي چې په دا حدیث کې د آل الحديث یا اصحاب الحديث لفظ راغلی وي دغه نه مونږ مراد حدیث تاسو ته بیانوم حضرت انس رضی الله تعالی عنه دا روایت ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كان يوم القيامه چې کله هم د قیامت ورځ راشي يجيء اصحاب الحديث ومعهم المحابر اصحاب الحديث په داسې حال کې راځي اصحاب الحديث دغه اصحاب الحديث نه مراد طالب الحديث چې کوم 15 شرایط خدای د دې ترجمه دا کوي چې کله راشي اصحاب الحديث یعنی مونږ راش خپل ځان غني دا حدیث خپل مستدل دی جوړ کړی دی اذا جاء يوم القيامه يجيء اصحاب الحديث ومعهم المحابر او د دې پلاسو کې بس او داسې قلمونه وي فيقول الله تعالی به دوی ته وایي انتم اصحاب الحديث انطلقوا الى الجنه تاسې اصحاب الحديث جنت ته ورځئ دا حدیث نه مراد اصحاب الحديث دي طالب الحديث دي چې هغه ته حدیثونه یاد وي هغه حدیث معنی حدیث باندې عمل کوي او تقلید کوي او د بزرګانو ادب احترام کوي خو غیر مقلدین وایي چې د اصحاب الحديث د اهل حدیث نه مراد مونږ د حدیث ترجمه الټه کوي د حدیث مفهوم مطلب راخلی غلط او ځان ته وایي چې موږ اصحاب الحديث یو موږ اهل حدیث یو د حدیث والیو حالانکه د حدیث خلاف دي د حدیث منکر دي کچیرته د اهل حدیث په صحیح طریقه سره وایي د حدیث ترجمه مطلب دا ودی غلط کله هم ناخست نو ګوري کله چې اصحاب الحديث یا آل الحديث مقام مدح کې واقع وي بیا دغه خپل ځان غني او چې کله مقام زم کې دغه لفظ واقع بیا دغه نه مونږ غني دا وایي چې د احناف مرادي نور مرادي مقام زم چې کوم داسې لفظ اصحاب الحديث چې هغه د مذمت په ځای کې واقع دي نو دی وایي چې دغه مونږ مراد نه دغه احناف مرادي حالانکه که حقیقت ته وګورئ په دا حدیث کې چې کوم اصحاب الحديث لفظ راغلی دا دغه مراد طالب الحديث چې هغه کې 15 شرایط